یوه فرقه ده چې هغوی داسې اوتې بوتې شانتې وایي ګډې وډې شانتې وایي. نو راځه هغوی باندې درته لږه خبره وکړو. موږ وایو چې په غوا باندې قرباني کېږي او په میخه باندې قرباني کېږي. بعضې خلک چې دا پیداوار دی د 3 یا د 4 صدۍ هجري، دا په هغه وخت کې اهل ظاهریه به ویل وي، دا غیر مقلدین نه دي. دوی نه مخکې یو بله فرقه وه، هغه اهل قرآن وو. هغوی صرف او صرف قرآن مني، وایي د هغې به احادیث دا نه مني. بیا دا فرقه راووتله، دوی وی قرآن منو، احادیث منو، او لاندې اجماع امت نه منو، قیاس نه منو، د دغې نه انکار وشو. دې ته به اهل ظاهریه وي. نو صرف او صرف قرآن او حدیث به منو. دا دغه غیر مقلدین او اهل حدیث باندې بیا ورو مشهور شو. اوس دغه اهل ظاهریه چې کوم د دوی په نسبت باندې اوس قرباني کومه کېږي. ښه راځه اوس درته وایم چې دا اوس کوم خلک رالګېدلي دي او موږ باندې اعتراض کوي چې په میخه باندې قرباني نه کېږي. نو دوی دې خپل مونډ وګوري او خپل اصل دې وګوري. د دوی اصل اهل ظاهریه او ظواهر چې څه ته ویل کېږي نو دغه خلک دي غیر مقلدین. دوی وایي دوی ناشنا خبره وایي حدیث مبارک کې راځي چې څوک په وخت لمونځ نه راغی نو د ده د اوښ عمره ثواب وشو. بیا چې د هغه نه بعد راغی نو د غوا عمره ثواب یې وشو. بیا چې د هغه نه بعد راغی نو د ګډ عمره ثواب یې وشو. بیا د هغه نه بعد راغی د چینې عمره ثواب یې وشو. د هغه نه بعد راغی د چرګې عمره ثواب یې وشو. بیا د هغه نه بعد راغی نو د انډې عمره ثواب یې وشو. نو اهل ظواهر او ظاهریه او دغه غیر مقلدین په دې باندې دي چې موږ خو صرف او صرف حدیث کې کوم الفاظ راغلي دي ځکه چې دوی په معانی باندې خو پوهېږي نه، نو موږ به په دغې باندې عمل کوو. نو وایي ګوره په اوښ باندې قرباني کېږي، په غوا باندې قرباني کېږي، په ګډې باندې قرباني کېږي، په چیلۍ باندې قرباني کېږي. او ناشنا خبره دا ده دوی په چرګه باندې قرباني کېږي، او د دغې نه ناشنا دا ده دوی په انډه باندې قرباني کېږي. د اختر په ورځ به ډېرې انډې ماته کوي او دغه پوستکي دغه د اهل حدیثو د امامانو پسې وروړئ چې ځان یې خرڅ کړي، او دغه د چرګو دا بڼې هم ورله وروړئ چې ځان یې بیا خرڅ کړي، ځکه چې هغوی خو دا مخکې قول وو، اوس یې ګډې وډې شروع کړې دي. وایي په میخه باندې قرباني نه کېږي. نو موږ وایو چې رسول الله مبارک ته الله پاک جوامع الکلم ورکوي. جوامع الکلم دا چې د یو لفظ په زرګونو معنی جوړېږي او ډېر معانی پکې راغلي. نو په حدیث دوی وایي چې په حدیث کې دا میخې لفظ نه دی راغلی. دا د میخې دا لفظ ولې نه دی راغلی؟ نن درته خبره کوم. د میخې لفظ ځکه نه دی راغلی چې دا میخه چې کومه ده دا په عربو کې ډېره زیاته کمه وه او اوس هم ډېره کمه. ولې؟ دا میخه چې کومه ده دا اوبه ډېرې زیاتې شي او په اوبو کې ډېره زیاته ګرځي. نو په د 106 هجري چې کومه وه د هغې نه مخکې خو په عربو په شام دغه ځایونو کې بلکل اړو درک پې نه لګېدو. دا نه وه چې چا نه پېژنده وه، خو دومره درک یې نه. د امویه دور خلافت چې کوم د ابي امویه دا به په دې باندې بیا چېرته مکمل بحث وکړو. دغه امویو په دور کې آل محلب چې کوم وو هغوی د هندوستان نه چې دا پاکستان او دا اوس موجوده هندوستان دې ټول ته به یو هندوستان. نو سند کې چې کله داسې قحط وغیره راغی نو د دغې ځای نه آل محلب میخې بوتلل شام ته او هلته دا بیا زیاتې شوې. نو قاعده کلیه دا ده چې کله یو شی ډېر ناشنا وي درته نو موږ یې دومره نه یاد لکه موږ په اختر کې دا وایو چې هلکه دا صدقة الفطر چې دی د غنمو دومره او د اوربشو دومره، نو دا اوس کې دا چواري موږ دومره نه یادو ځکه چې دلته کوي. دوی وایي لفظ په حدیث کې لفظ موږ ورته وایو د بقر لفظ چې په حدیث کې راغلی دی
بقر خواته ویلي کېږي. نو رسول الله مبارک بقر یاد کړی دی. نو په بقر کې جاموس چې میخه ورته ویلي کېږي موږ ورته میخه وایو دا پکې داخله حضراتو دا ولې میخه پکې داخله ده بغوات من جنس البقر. دا ما تاسو ته ویل چې هغه وخت کې وي نو رسول الله مبارک ذکر یې یاد کړ. نو په کور کې دا میخه هم ساتل کېږي دا غوام ساتل کېږي دا میخه هم پکې دا غوام پکې او څنګه چې دا حدیث ته وغیرہ ته پکې کېږي نو دا دین کې على كل حال دې بیا په حدیث کې تذکرہ نظر راغلی. نو دوی ته موږ وایو چې صراحتاً وایي چې ضمناً وایي. نو صراحتاً کو نه راغلی ضمناً پکې راغلی. بیا صراحتاً په حدیث مبارکه کې ډېر الفاظ دي راغلي بیا به هغې سره على كل حال حدیث کې بقر راغلی دی. په بقر کې جاموس شامل دی ځکه چې د عربۍ دا جاموس د عربۍ لفظ نه دی. اوس دلته مې یاد وساتئ دا د فارسی لفظ دی او معرف شوی د عربۍ ته اورېدل شوی دی. اصل کې په عربۍ کې د میخې ته ویل کېږي ګاومیش ګاومیش ورته ویل کېږي. نو دا بیا چې عرب دا بعضې الفاظ نشي ویلي نو چې عربو ته ور واوړېدو نو هغوی وایي جاموس دا د جاموس جوړ شو. نو دا د عربۍ جمع لفظ دی نه نو څه به پکې راشي. دویمه خبر دا یاد وساتئ چې اوس د دې غوانه میخه مراد ده. نو د لغاتو کتابونه لسان العرب قاموس الرائد مجمع اللغوي مصباح المنیر دې ټولو دا ویلي دي دا د لغاتو کتابونه دي چې دا بقر چې کوم دی د دې د جنس نه دا جاموس الجاموس من جنس البقر دی غوا دا د لغاتو کتابونه شو. بیا د حیواناتو چې کوم ماهرین دي نو ډېر ماهرینو پکې ډېر دي خو په دغه ماهرینو کې یو دوه کسه دي علامه دمیري او علامه جاهز هغوی په دې حیواناتو باندې ډېر زیات وایي. نو هغوی وایي چې دا میخه په غوا کې شامله ده او د غوا د جنس او بیا دې خو ورپسې راشه فقهاو بحر الرائق رد المختار اراد المختار هدايه بدائع الصنائع دغه ټول دا لیکلي دي چې دا جاموس کوم دی من جنس البقر. على كل حال دغه د فقهاو تحقیق دی دغه مې درته د لغت نه ثابته کړله او کوم چې د حیواناتو ماهرین دي د هغوی نه مې درته ثابته کړله. نو اوس یو سړک غوندې کې راوتې دی هغه وایي په احادیثو کې د میخې تذکره نشته وایي دا احناف چې کوم دي وایي دوی میخې حلال او قسمونه پکې وایي ما د هندوانو نه تپوس وکړو هغوی وایي د غوا عبادت کوي او د میخې نه کوي. نو خدای دې په سترګو ړوند کړه د هندوانو قیاس منې او د فقهاو قیاس منې. عجیبه خبره خو دا ده دا هندوانو ته به وایي نص قطعي نه د غوا عبادت ثابت دی دومره فقه راخته دی. بیا وایي ما ډاکټرانو نه تپوس وکړو هغه نه مې تپوس وکړو دې نه مې تپوس وکړو او د علم چې کوم ماهرین دي د هغوی نه تپوس نه کوي. لسان العرب یې نه دی کتلی قاموس الوافي نه دی کتلی الرائد مجمع اللغوي نه دی کتلی مصباح المنیر یې نه دی کتلی کتاب الحیوان دا یې نه دی کتلی حیات الحیوان یې نه دی کتلی دې خوا بدائع الصنائع بحر الرائد رد المختار هدايه دا کتابونه نه دي کتلي او ګډې وړې وایي په دې کې تذکره نشته په احادیث مبارکه او په خپل د مذهب د حال مذهب خواږه لري نه ځکه چې هغوی سړک دې په کوم طرف چې لاړل تقلید کوي نه نو خپل خدا حال چې مشران یې وایي په انډه باندې قرباني کېږي په چرګه باندې قرباني کېږي او زما مجتهدین یادوي ائمه ثلاثه زمونږ د مذهب یادوي چې دوی نه پوهېږي او دوی په خپله باندې پوهېږي. على كل حال په میخه باندې قرباني کېږي